د هر قسم اسلامی کیسټو د ملاویدو پتا یاد ساتئ. ایوب اسلامی کیسټ مرکز د قصه خوانی بازار شاته پیښور خار. مختباب کې تیر شو جو رخصت ده او مطر او په علت کې جسړه ترک د جماعت اکثر خو رخصت مقابل عظمت راځي، لیکن کله کله رخصت کې هم معنا د اولویت موجود ہے. نو سوال پیدا کړي چې مطر علت کې ان منع على مطلقاً چې جماعت ته مراد ہے. نو دې باب کې اوهم دفع کوي او ثابتي جلد رخصت مقابل عظمت ته معنا مسجد تراتل جماعت کول غره دي عظمت ته، لیکن کن راضی د عذر د وجه نه هغه لپاره اجازه ته اباحت ذکر باب کی دی چاہے منز بقی امام پمن حضرہ اور دارنگی آئے دے و خطبوی دے جمعہ پرز فی المطر دوار سر مطالع معنی چی بارانی عذر موجود دی، لیکن سخلق جراغی تکلیف پزان برداشت کری و جماعت تراغلی مطلقاً یاد جمعہ روزی و خطبے تاظر شی امام بانے لازم نے چرے بخام خامنس کئی اگر جکم کسان حاضر دی آئی پر عظیمت عمالو کو گانا بارانون کے راتل داسل کے معنی عظیمت دے غور ثواب دے پر نسبت دے چکور کیوں گی. پر ایک اول حدیث محکم تیر شو کہ عبداللہ ابن عباس منگ تا خطبہ ویلے پدا سے رسی جم جقر روزوہ ردا یا رضا مخی تیر شو معزین چیزان کو اور رسید حی علی صلاة ہم دورتے اور پکیو آئی چی صلاة فی رحال اور گردی کے اصح داو مخی تیر شو دا ازان سو معنی ازان دا جمعیو نماند دا خطبہ دا جمعی ویل معزین تے ازان وایا دوار ترجمے تے ثابت شوی خطبہ یوم الجمعہ او خلق رائلی منظم کرے منس کی وائی چی صلاة فی رحال. نو بعض کسان تو قتل گویا کہ اغی دا وینا پا ازان کی بدو گانا کانمان کرو انکار دا پار دو جی یا خدا دی شیر ازان پا منس کی دا کلمات ویل آیادار جی خلق تویل چی تاسو و کورونو کی منس کوئے نو دادی بدا گونا چولی مسجد بارہ کیول نو ایسی مسجد ترازہ ہے. نو فقالا دا جواب کی چی گویا کی تاسو دا خبر بدا گونا لا لیکن دا مگنا بدا زکا دادا سفیل دے چاگا چاکڑے زمان غور دے چاگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پدی مانا حدیث مرفوع گرزے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدا سے حال کی اذان پا وقت کے معزین تویل چی صلاة فی الرحال ہوا ہے اجازت ورکڑے جی منظر جماعت تک اندر آزین خیر دے. انہا عظمت و انی کرہ دون حرجکم دا قول کی ظاہردار شداد عبداللہ ابن عباس قول لے رامینس کی جملہ مترزہ شوا فعلہ من و خیر منی اگر چی بازی ویلی جنا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول را نقل کرے شاغ فرمائلو چی جماعت بدا سے وقت کی باران و پوزر کی عظیمت تے رات لاغے تا غرکار دے لیکن ماتا سی اجازت در حال والے در کو بد گنم چتاسو پا حرج کوائشم دفع حرج دا بس صرف یو رخصت کی اجازت بلوات ابن عباس کی دعوت سیدی خواہی کی الفاظی کرہ دوان اوسمکم فتجیون تدوسون تین الى رکبکم دا رخصت میں والے در کو زبد گنم چتاسو پا گناہ کوائشم
ګناه به څنګه جوړیږي؟ سړی جماعت ته راځي نو ګناه به کوي نه. راځئ به تاسو او خپې بګدی په خټو باندې چې هغه به رسي ستاسو زنګنانو پورې، راتل به کنه تدوسو نه داسې دوسو پامال کول دی د خپل لاندې کول معنی خټې به جوړې شوي. او ظاهر دا چې مدینه کې هغه وخت کې ډېرې خټې جوړې لکه د دې ملک په شان. او رکبه سے مبالغتن ویلي معنا خټو کې سړی رواني نو خامخا ساس کی د هغې چې زنګنان ته ورسېده په ګناه کې پروځي چې کله دا پلیتی او لارې پلیتی او پای ستاسو جامع خپې پلیتی شي او پای کې بیا مونږ کوي خدا ګناه ده کنه. دویم حدیث کې بیا هم ذکر کوي صلات د نبی سلام په حاضرینو په باران کې هغه څنګه راله وریځ باران وشو چتر اور سے روس سید د مسجد نبوي ځکه چې کان من جرید النخل صرف د سانګو د کجورو نه مانه د پاس په خور مولانا له اقامت د مانزو شو اختصار کړي مانه مخته اذان شوه بیا اقامت شو شنو ما رسول الله صلی الله علیه وسلم اولید چې سجده کوله په وبو په خټو کې مانه وبو خټي وي او د په سجده باندې روان دا مطلب چې مانځ کو ته ما قتل او مخکې نه وبو خټي وي او سجده کوله ورستو ما د پته ولګي ما او قتل چې ماولی د اثر د خټو داغه په تندي مبارک کې نو په وبو په خټو کې مونږ کړي چا سره کړي معنی خلکو سره کہ جماعت کرے اقامت دے نو صلات کو حاضرین معنی سے بڑی بات کی گیا. بلادی سے انس رضوان ہوں دا حدیث دا اعتبان دے اگدم تیر شعر مختصرم یو سڑے انصاریو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ز طاقت د مانز تاثر نہ لرم د جماعت ولی ذکر دا سړی ډېر سوربو زخم بدن ډېر غټو نو دیو جندې نشه راته وګوره چا خوړي چې دا اعتبان دی په اعتراض راځي چې اعتبان بارک خوړي چې خپل قوم امام خپل قوم او دلته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تاسو سره مانځه ته نشم راتله چا ویلي چې دا بل څوک رجل دی یا دا قول دے کہ ٹھیک دے کوئی امام دے دا قوم لیکن دا جمعہ منظر اب مسجد نبوی تر آتا نا صلاة نہ مراد سے کہ حضور دا صلاة الجمعہ دے لیکن اول قول دے کہ قول ہے کہ دیکھو علتم امام و کل کرب جمعہ تا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراتو یو عذر خو د اعتبان دا تیر شو چې داغه نظر خراب او دلته دا عذر دی چې د بدن سوربو نشرات دی هغه عذر دی دا عذر دی نو تیار ک نبی صلی الله علیه وسلم لپاره او دعوت ورور ک خپل کور ته مقصد حاصل کی دعوت وګرځاو او دا بل خبره به بیا تبان وکړه هغه د پاره یو کوزه وګړو او کوزه چونګې ډېر وشو نو او به واجولې په طرف داغه حسیر باندې چې صفاشي لګ نرم شي نو پای کې د دوه رکعات وکړه حدیث کې و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو کې کم دې تعالی منځ کم نو دوه ته ځاو دلته یو سړي د علي جارود او د انس رضی الله عنه تپوسو کو دا یو بل مسله ده چې نبی صلی الله علیه وسلم د صاح مونږ کړي نو انس په کې دا حدیث پیش کړي چې مانو دې اسلام ذکر مګو په دغه غرض دا رسول صلوات الضحى کې ورازي چې دا وخت خود الضحى ده
فائدہ صلات چر پنیت صلات الضحى سر دے اور کاس نفل دین واللہ عالم گیا کلام دے سوچوی صلات الضحى نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑے نائی دے دا جواب کی چدا صلات الضحى او پنیت الضحى نو دا پنیت دے چې بری کور کی برکت راشي او سړی دا زې متعین شي د مانځه او بری کې د باب سره مناسبت ده سوال پر حدیث دار دې کې مناسبت ښکارا نه ده یو جواب خدا ده چې حدیث تفصیلی کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم د په کور کې موږ د جمعات کو نو ټول خلق وته نو حاضر کا او دوی چې د باران د وجې نه کړي بلکې د عذر د وجې نه کړي چې زخمان دا قیاس شپاره چې مخکې فلم اترې ویلو ادویم جوازار چې چون کې دته موږ کو نو معنا دله اجازت ورک چې تکور کې موږ کوا لیکن حاضرین چې د دن علاوه نور خلق او مسجد ته حاضر دل کړي چې چا دا عذر نه دې طریقې سره مناسبت راځي باب کے جماعت متعلق یو بل عذر ذکر کئی کہ پاغی سر کا جماعت فوت شي نو خیر ہے اغسر لگا حضور الطعام کل چې طعام حاضر شي خوراک طعام مراد نفس طعام دے مانے ڈوڑے اغبر سرخوان کی خودش اور بل طرف سے نمانزے اقامت اچھی امام بخاری نے جواب نے ذکر کرے کو حدیث کی پخبر جواب شاہ کہ فبدو بالعشاء اور تو باب ذکر کی نہ ہو مانے باب کی طرز جزا ذکر نہ کرا جزا حکم اصل کے مطلق نہ فبدو بالعشاء بلکہ جدا مقید دے پر حاجت الطعام تمر حاجت سے مشغول کئی دلڑا نمانزنا خشوع نقصان اور کئی دغس حالت کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما آب و شورو بعشا سرکولا کتنا حالت بپیش را گئے اپائی کی بھی احتمال دی یا خو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بظاہر حدیث من عمل کا لقد تقولم دا اصحاب الظواہر دارے چدا عمر دپار د وجوب دے بس کچھ تام حاضری خوراک دپارا نخوا مخا تام مخکے اگر کمون زنوش کہ حاجت اور دارنگی شغل د قلب دیو کا نہیں اور دویم قولدارے چند عبداللہ بن عمر دا عمل ہم آغا توجید احتمال لگا رسول پسی راضی اسنگ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ صحابی راوی دا انسان فقاحت دار فقاحت کہ دے متوجی شلاول خپل حاجت مشغلتا آ حاجت سے دل مشغولی دا مانزنا خشوع الخرابی لاول دغه ته متوجی شي دا دې لپاره حتی اخوانه کې یا حتی غاین اقبال لپاره توجه دیو کی تراغه پوری چې د مانزه توجه داسې پیدا شي چې زری فارغي حاصل ابو الدرداء دار چې دا حکم مطلق نه دی دا حکم با وخت کې چې دا انسان اجتهاد تام لري اوږي خاص کر لگا ضرور جماعت وقتی نو کدے دا وقت کے منز کی نو مانزے کے خشوع خرابی ظاہر تام پروت نو خشوع خرابی جیسے نا دا وصول شینانا دویمدار جیسے نا پیشوگان وینانا وہ قریب چل بوش ادی تجاب الدرداء فقہ ہوئی ہاں فقاحت ہوئی اصل کی اغا اگر تعمق کو باب د علم کې په داسې طریقه چې دفع د تعرض کولی شي دا ته اجتهاد وي چې یو طرف ته خو اهتمام د جماعت د پاره ډیر شي
مخکې احادیث تیر شول چې جمعه ډېر اهم شی دی او بل طرف ته دا وایي چې ډوډۍ زیره شي نو خیر مزه جماعت له نو ظاهر کې ودې کې تعارض وکړه د تعارض د فضار چې ډوډۍ ازيري معنا مراد دا وخت دی چې ستا صح حاجتي ورته خشوع خرابي نو د دوه تطبیق په دې طریقه باندې شو شوندې د فقاهت وایي عام د فقهاو طریقه هم دا ده چې فقيه خلق دي چاہے په نصوص باندې عمل کوي په دفع تعارض سره یا په ترجیح راجح او د مرجوح سره یا پوری کی بری چې دا منسوخ دی دا ناسخ دی دا فقات اسو علم دغه سے حاصل کے لیے تفقهوا فی الدین په دین کې دغه فقات حاصل کې حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلو کله چې عشاء کې خودشی په دسترخوان اوزه او یا مخکې حضر رايو شي اگر چې بعض روایتو کې حضر هم نه او عشاء یا عشاء خو وخت توي او عشاء خوراک توي چې په وخت د عشاء کې خلق خوري عشاء شروع کی بده مخکې تیر شوی د ماقام نه یعنی ماسختن ته نه مراد بلکې بعض وی چې بعد زوال تم وي بکرتم عشیہ یا عشی سمانا بس زوال نرس اوقات دی مازیگر دے ماقام دے ماسختن دے اور بل طرف تو دمانزے اقامت اکڑے شی تاسو شورو کے بالعشاء و خوراک دا عشاء مان نامر فظاہر کے مطلق دے روس بل حدیث ہم دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی کل چې پیش کړی شي عشاء قدمه تقدیم ہوئی دیتا خوراک کوونکو ته پیش کړی شي مهلمانی یا غیر مهلمانی شروع تاسو په عشاء کې مخکې د صلات مغرب نه وردا تخصیص نشته خلا یو امر واقعیه د چې دا مسله اکثر پیش راځي په روزه کې ماخام مانځه په وخت کې ماخام مانځه وخت خو داخل دی جمعه تدریږي او دغه ډوډۍ راغلي دا رو جماعت او هغه ته اشتها خو ډیر زیاته ده اگر چې صحدار چې دا قید اتفاق احترازی نه چې بل مانځه حکمدانه زبرم دار او بل دار چې تاسو تلوار مکوئ د خپل عشان دا مستقله درد یو خدای ډوډۍ مخکې کې بل دام مکوئ چې زر خورای ورګه چې منزل ورسم چې زر خورین بیا وزن نیمګړې پات شي کار یا به مړای کیون خلینو هر څه بدن فات شي ذکر دا امر مصلحان ذکر کړي بل روایت عبد الله بن عمر رضی الله عنهما کی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی کله چې عشاء یو تن کی خودش او بل طرف ته مانځه اقامت شینو تاسو شروع په عشاء کوي او تلوار نه کیږي تر دې پورې چې عشاء نه بالکل فارغ القلب شي دومره وخوري چې زړه بالکل فارغ شي دا حدیث د عبد الله بن عمر ناغه په عمل پکاو عبد الله بن عمر ته په عام چې کې خوده شو د مانځه اقامت بوشه اکثر د ماقام وقتو نو براز راته صلات تر دې پوری چې فارغ بشد تام نه او حالدار چې د امام قرات به هم اورید د امام قرات جاری سوی خو مغرب په مانځه کېږي مغرب کی عائشہ کی مانا اگر کاغت دا خبر متوجہ دا چی فستمعو ذاکر القرآن فستمعو لیکن دی بل طرف تا شغل دا قلب زیاد دے اشارہ شرعی دے ترے چی خشوع دا قلب پس صلات کی دا اہم شیر اہم حتیٰ کہ جماعت نم اہم نے دیو جن کم شی چې معنی ان الخشوع
ذکر د حدیث کې دا علاج وکړو چې هغه مخکې دا د بعد چې خوشي دي پات شي. د زویر روایت سره عبد الله بن عمر نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې تاسو یو تنی پتام تلوار دې نه کوي. دا اصل کې دا غدوه جملې تایید ده چې ولا یعجل او مخکې ولا تعجل تر دې پورې چې دا خپل حاجت شهوت او طعام داینه پوره کی اگر کې اقامت د صلات شي. حدیث باندې عمل بل اتفاق شو خو صح دا چې مقید شي په دې حالت چې حالت د شوق له طعام او منکی دله د خشوع نه. ولی دلیل په اوس داروسنی دو بابونه دی وایا. اوس باب په ظاهر کې ما قبل مقابل دی چې کله امام له دعوت ورکړي شي مانځتا او د پلاس کې هغه شی چې دای خوراک کوي دې وسه عمل کوي عمل وکي چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی مانا خوراک بلری کې اوسې به مانځله. اوس دا وهم دې ضرور چې هلته خو ویلي چې او طعام کې خو دې شدل د کې خو دې سګي چې لا پلاس کې اغسته نه ډېر اقرب دی او بیا هم نبی صلی الله علیه وسلم چاړه غوځي او مانځل دي دیږي ضرورتن هغه فقط ته اشاره شي چې مخکې تیر شو شاغه پاغه وخت کې چې کله د انسان خشوع د نقصان نسی معنا شاوت د طعام اشتار طعام ډیر غالب وي او نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم کار کړي نو دا کار هغه وخت کې کړي چې هغه اجتهاد طعام مغلوب شي و سره خوراک هغه خوړلې و وروستو به حاجت نور خوراک ده نو خشوع د نقصان نه رسید نو دا وخت بیا د هغه دی چې وای خوراکي علي پری دي. حدیث د عامر بن امیہ چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم یاکل زران یحتز منه هغه د یو چيلي زرا خور دا غوخه شي زرا او غیره ډکو پورې انخته او نبی سره مډېره خو خوله هغه هم د عربو خوراکم د کوستانیانو شانو خو چې غوخه خنه خوري نه وې دا چې خو خوري نه کېږي بیا طاقت نه یا ویني چې لازم کې بغاخ راکاږي او کله داسې کله کې چې په چاړه باندې پرې کی یحتز منها نبی سلام هغه پرې کوله په چاړه سکین مانزت راو بلل شو فقام مبصر را پاسید او سکین ورځو مونږ یو کو ولم يتوضا لیکه ابل مسلم مخکې تیر شو چې دې په خوراک سره او د سونه مات شوی محمد صلی الله علیه وسلم سره او د سونه ماتي کوم مخکې تیر شو منسوخ شوی دام داین یو تعمیم دی او خود خوراکو چې د انسان خپل حاجت دی اوس حاجت دی د کور والو مانه د کور څخه کاروبار چې ورته وي د کور کاروبار پای کې اوسره مشغولي او اقامت د مانځو شي بیا خو ضروري هغه بیا په تام باندې قیاس کول نه پکار چې نور غدا کار ختم شونه دا کارونه چې هغه جایز نه چې خشوع ستانو تاسو نقصان ورسي کار دې وسوي کې واپس براشي بیا وکړي کا دا جلسه شو معنی غیر الطعام اسود وی ما د عائشہ رضی الله عنها تپوس کړو چې څه کار وکاو نبی سلام په خپل کور کې ما استفهامیه ما کان نبی صلی الله علیه وسلم فی بیتی او کما موصوله شي نو عن مقدر دے سال تو عائشہ عما کان یا تقدیر ته ضرورت ده دا ما استفهامیه ده صحابه دا تپوس ذکر کوي چې سینه دا خیال راشي چې په بار خو نبی صلی الله علیه وسلم غوینو چې بشر ده او کېدی چې کور کې د بشر نه غننه کور والا د دې حال نه خبر دي
नजारत दे बरेलियान चाहे नबी सम बशर ना हो न कोर किम बशर दे न बारम बशर दे कुल बिशादत थे मादित में इशारा हुआ हुस्न खुल्क द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द खपल अहल सरा कि द कोर पकारून की माई सर शिरकत को अगर से आप तिरमिजी रिवायत कराई चिकान बशर मिनल बशर तस्रीह के आयशर जनहा और दिल तो खुदा रे चिकालत काना यकून फी महनत अहलिही नारब कान यकून कले उजे की कान नफसी दलालत की वजूद दाग फैलवान और यकून की एक मानद इश्तिगाल कान यकून माने कान यश्तगिल महनतुन और मेहनतुन हुई खिदमत था दुनिया से कड़ा होता अगर पासपोर्टों की कसबी लिखी का पारवे के तो महने लिखे ली दस मेहनत हुई तो कार के तदरीस के ज़रात के फलान के दिल तरावी तफसीर करे आदम महन मरासर खिदमत दाहल आ खिदमात कारून चीज कोर सर ताल्लुक लरी नबी समाए कारून के मशहूर और पाया हदीस सुनन की व्यार आगली कि लफ्ज आहल दे के आम दे जान तुम आहल तम शामिल चाहे यफली सौबहू यहलब शातहू जामों की वे स्पगी कती जैसे नहीं चलते स्पगी बकी राशि दामद नहीं स्पगी बकी शिव को कते हुए सफाई पकारी अक्सर तालिबान सफाई ने की और डेर कसान यो कमरा की पयो की स्पगी उशी नोर लमलाड़ी शिकना स्पगी कतल पकारी सुन्नत दे इख्तते गौर जाए बीजा बे बखल लशला खपल जान लबे खिदमत का कद युखीतु सौबहू वयख्सिफु नालहू कल बे खपल जामा हम गंडला खपल कीड़ा बे हम गंडला लेकिन कल वची वक़्त द मांज़ह राग़न व खरज लिस्सलाह या मांज़ह दलाड़ा कार बे को दग सुन्नतुम पर कुरून के अदा कौल इश्तरे और दलील बनी चिदे बशरो कोरुम बशरो बारुम बशरो आम बाबूना खुद जुमात इनेकाद सर ताल्लुक लरो उस दाखिली बाब सर जिक्र कई चिकला इंसान जमात की सिर्फ द तालीम द अफराद द पारा दाहम जायज दे मकसद सिर्फ तालीम और मिसाल से बड़ी स्कूलों के साजान चेहरे वड़ो तो मांझ चल खई नो उदरिए कल जुमात भी मूस गई कल नफ्स मूस भी गई अगर का वक़्त सलात नहीं है दा जायज है कि मकसद बकी तालीम और तरबियत कि सड़े मूस की बखल को इरादा न लगी मगर सिर्फ दा तालीम वर की दी तर सलात द नबी सम दाद तरीके सनत नफ्सी तरीके तय और बिना पदी वदासल की हदीस मरफू हुक्मी शी अगर कदा तरीक़ा द नबी सलम माने आगदान को दा जमात तालीमी वो सहाबी बने की द नबी सलम सलात खई पदे जदा मरफू गर्जी अमक की तिरशु साहब किराम दाव 10 तरीके व खोदले मरगर होता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि हज तरीके में खोदली दार जमात अला सबील तालीम की गैर वक्त जमात दा जायज दे कम खलक से ना खबर खलक की हदीस मालिक इब्न हुवैरिस रज़ियल्लाहु अन्हु अबू क़िलाबो दे जमुन जुमात तराग है उस जमाना दा माने बसरी तराग लो अबू क़िलाबो दे इराक दा बसरी हो न दो एल जपता सुबान मुंस को लेकिन इरादा दा मांझ न लरम मुंस को मैं इरादा मांझ न लरम मुराद थी मना का मुंज
معروف شرعی شریعان نے مراد زما دے وقت بلکہ وصلی کیف رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی زتا استموس کم جما نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکم کیفیت دی درے جموس کا گورے کہ دوڑا مسئلے دی یو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو نفس مانزه طریقہ خی مرگر ہوتا نبل پائے کی جماعت منعقد کی جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دامون جماعت پر ہی طریقہ کڑو گا صلی بالناس کم چې ترجمه الباب کې ویلو هغه د واقع نه معلومی چې د ځان سره مرګي ودرولي خیر نو نه دې کې هغه کیفیت تفصیلی راوی پرې خو پکار چې ذکر کړو خیر ایوب وی مابو خلابانه بیا تپوز کنه د څنګه مونږ کا د چې تاسو تمونځ کو نو سنوي کار وکيو کو چې هغه تاسو د علم نه بارو که بعض سنن بعض خلکو ونه اوریدلی بصره کې یا کوفه کې او لري خلکو کا صحابه دې له ګرځیدل چاغي ته د نبی سلام طرز دوی طریقہ تراته وي چې زموږ دا استاد نه د امام استاد بس د په شان ته مونږ تاو کنه د دې دا وخت څوک امام استاد او شیخ عمرو ابن سلمہ د په شان ته مونږ تاو د په شان کې هغه سو مسله دا و چې وکانه شیخ یجلس اذا رفع راسه من السجود قبل ان ينهض برکت الاولى د دې دغه امام مکه ناسته کله به چې سر د سجدې نه اوچت کو مخکې د پاسېدل نه پاور رکعت کې نو مراد پاور رکعت کې اخیره سجده مراد شو ناغي کې با د سیده نه پاسېده بلکې او سات بکې ناس ادي فی وتر من الصلات وي دا حکم اول رکعت کې نو دارنګ دریم رکعت کې راځي ادي ته جلسۃ الاستراحت نوم کې خوذل شي اگر چې دانوم په حدیث کې نشتا ورس علماء هغه لدانوم یې خې چې گویا کې اولنی رکعت کې ستړیوال راغې په سجده کې راغې وګد مونږ کړي نه او سات استراحت دا اعتراض څوک نه کوي چې مونږ خود راحت شي نه لري سرنګ تاسو به جلسه استراحت کوئ وای نه زنه بو وای ورته کنه استراحت وته نه وای ته استراحت ویل خو صدا حدیث کې ونی شي چې دا ټکه وته وای یا دل دا توجیه کول چې نبی صلی الله علیه وسلم جلسه استراحت په وخت کې کول چې بوډا شو نو دا تعویذ ډیر بعید ده چې دا صحابي چې راوی د روایت ده هغه په دې روایت باندې خپوي ناغدانو ازیا خو چې کوم خلکو تدا کار کوي نا خلق خو زدېړو بوډا شنو خلق ځوانان دي ای ډول دا طریقه کوي دا تخیج دا بے فیدی حبیب علی کله وی چې بیمار او کله وی دا بوډاو ځنو کاړو بوډاو دي بوډاګان ته وایي جلسه استراحت کوي بوډاګان ته نه وایي ظفر ساغه بوډاو نو اوس وړي شي بوډاګان شتا نو باباګان ته وایي چې تاسو جلسه استراحت کوي خیر دی هدي کو اس باز خلق داوزر پیش کی او یې پر عربو کې دي نو کې ہوتا نو دوبه کې او خپل کاله دي سمایته جلسه استراحت نه کوي یروي که کومن دا خلق بیا مانه مخ کې پاسین دي ګناګاران کی میټیک دا اوزر خو د خلکو له تعلیم بکار دی لفظي تعلیم وته وته چې جلسه استراحت کوي دی دا حدیث دی دا یو سنت دی چې تاو طویل نه نو په خپل جلسه استراحت او تفریض دا نه مناسب ایله تعلیم بکار ټیک دا کله زر پاسی د خلکو د پاره چې دی په ګناه کې اخته نشي او دا نه چې همیشه ودا کار کوي و پوهه کوي پرېږه
उस इनेकाद द जुमात द पारा इमाम जरूरी है ना अबवाब मुतालिक द इमामत सरो जिक्र कई अवल बाब की इमाम बुखारी दी चाहलुल इल्म वल फज़ल अहक़ बिल इमाम। ये मसला क्या इख्तिलाफ हो कि अक्सर आले इल्म इमाम अबू हनीफा इमाम मालिक दारेंगे इमाम बुखारी यही मसलक दारें कि अहक़ बिल इमामत से माने आलम अफ़क़ाह से अर्थ हुई। अगरचि इमाम अबू यूसुफ अहनाफ के और ब्याद इमाम अहमद बिन हंबल या बाद साहब ज़वाहिर अक़ीदावी अहक़ बिल इमामत से अक़राउहुम लिकिताबिल्लाह। लेकिन इमाम बुखारी आगा मसलक ब्रेक है और अक़रा जवाब तो साहिब हिदायम आगा इशारा करे और सही करे अक़राउहुम आलमुहुम। अब तदा मतलब नो जी बाज़ कारियान वो बाज़ उलमा हो न अक़रा पो सहाबे किराम के आगो छि कुरान खपे अक़रा दा मतलब है ख कारी से वो ठीक द डेर कुरान लवरतो या टोल कुरान याद हो लेकिन सरद इल्म न अक़राउहुम आलम यादी के सवाल देशी हदीस के राहली सरी चाक़राउहुम उबई अक़रा पाले वो सहाबे किराम की सो उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु दाम दलील शरीदी पारा इमाम बुखारी पारा चा अक़रा के मौजूद और हालदार जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मख्के करे बल्कि अबू बकर मख्के करे लेकिन ब्या हम परे दा एतराज राजी हिदायत तत्बीक पकार देना तत्बीक दा साहिब हिदायत इशारा उकड़ा ठीक दा अक़रा हो लेकिन परे के दर्जात दर्जादारी जिकले जो इंसान अक़रा सरा अफ़क़ाह हुई कुरान में डेर ऐसा तवर्दी लेकिन वसरा इल्म में डेर ज्यादा और दरी मिसदाक़ सो को माने अबू बकर ज़िलान मतलब सड़े खालिस अफ़क़ाही और अक़रा नहीं लगा बाजी मुजानी चाहे कुरान गलत हुई क़िराअत तजवीज़ सरे न हुई नवाकी देखो गुरा नहीं का याद कुरान क़िराअत लुस्तल को योले रुकन मान सकी या सिर्फ कारी से भी ओपा मसाइल न पुई फ़क़ात अग़बा की नहीं ज़िक्र इमाम बुखारी दा मख्की गई नदत अक़राम वेली की और अफ़क़ाह मुतवेली की व्यापदी के अहलुल इल्म वल फ़ज़ल खानदान द इल्म उपति इल्म की अल फ़ज़ल माने ज़ियात वाली व नूर मरगरो अल फ़ज़ल उसे पारा हुई ज़िक्र अहक़ बिल इमामा दा हक़ सिग़र इसमें तब्जील दा मानस नूरम कसानश्त द इमामत मुस्तइद लेकिन पदी की यो आलम दे छिपे इल्म की तेन ज़ियाद थे न इल्म से दे कुरान सुन्नत इल्म दे न अक़राम दे अफ़क़ाहुम दे मुहद्दिसुम दे दे हक़ बिल इमामत दे हक़ लफ्ज़ा का दीन अलावा बल मुखी शिकना पाकिम सन से इस्तेदादी मुंसकी और बस वल फ़ज़ल लफ्ज़ दे पर ज़्यादा करे कि पदी की ज़्यादत इल्म मुराद जिकमा हादीस रौड़ी दाटूल मकसद बस सिर्फ यह है कि अबू बकर ज़िलान हो अगा आलम मख्किम रिवायत तिरशु और हादीस दिबाब के रिश्ता चिकाना अबू बकर आलमना अबू बकर ज़िलान पमुन के डेर ज्यादा आलिम नबी सल्लम पे इशारा तो बपेद का दो जन आलम दे तनवी जावा हादीस व तडेर यादी है अगे तो अहफज हुई गया अहफज और दारंग वल फजल की अबू बकर की अफजलियत संग और ज़ाहिर खबर जिटुल साहबों की दे मुकदम दे अफजल दे और फजीलत आगा असल की सबकियत इलद्दीन माने चिकम सड़े आलम उमदे तो किताब व सुन्नत तो वरसरा आगा मुतकद्दिम दे फिल इस्लाम अकदम दे बेतबार द ईमान द तौहीद दे गुरश रटोल न कर
نو دغه ابوبکر زران او په دې کې اصل کې دوه واقعات ته اشاره کوي. حدیث اول خدا ابو موسی اشعری نبی صلی الله علیه وسلم بیمار شو، بیماری سخت شو، نو صحابه کرام ته مرو ابا بکر کور والو ته یا مرولې گئے ابوبکر ته خلکو تری مونږ کوي او داغه اشتداد دې له ګرځو مخې تیر شول چې حتی چې نبی صلی الله علیه وسلم په خپل پاسې دیم نشي د چا د وړلو لپاره هم دا قدرت نو چوړې خلکو تری مونږ کوي. ورځي کې صحیح اشاره شو دې ته چې امامت صغرا لپاره دې مقدم کړي، اشاره شو د امامت کبرا لپاره هم چې د نبی صلی الله علیه وسلم خلیفہ وي. لیکن عائشہ رضی الله عنها وته ویل چې خو سړی دې زړې ډېر نری دی، کله چې ستا بځه ودرېږي نو طاقت نه لري چې خلکو ته منځو کې ډېر یره د جړا د وجې نو بل چاته وایا، بل روایت کوي عمر زلان ته وایا، بل روایت کوي عائشہ ما دا خبر دی وجناو کړه چې رسول د نبی صلی الله علیه وسلم نه هغه ته اشارات اسنه که پس نظام کې خرابي راشي نو خلق و زما پلار تسپیره وي چې دا تګور دا په ځبان ولاړ ما دا دفاع اصل کې کوله ما ته بیا نه موریا بابا کو وستا ابو بکر توای په خپل فلسل بالناس فعاد دیو تبیا خبر واپس کراغه او تبیا او فرمایل مری او غصه شو ورته دازل فین کن صاحب یوسف تاسو دای زنانو په شانو ګرځیدای چې زلیخه مرګته کړو د یوسف په مقابله کې او یوسف هغه بیا ځان ترابله نو مقصد نه اړو کنه تاسو ما دا مقصد نه اړوي نوراغ اور پسی قاصد ای رولے گا قاصد یہ نبی سم بس دا سویری د مونږ کو په نبی سلام د نبی سلام په ژوند کې دا مونږ کو په خلکو چې سو پورې نبی سلام ژوند دی دا مطلب چې پورې کا غنه خلص به خامخا کا او په وخت کې امکان د امر په بنا دلیل شي چې نبی سلام دی ولې صحابانو مخ کې کا ځکه اعلم او افضل بغیر دا صفت وکي ابو روایت مدار رسول الله صلی الله علیه وسلم مرض کی مرو ابا کریم صلی بالناس عائشہ رضی اللہ عنہا عذر پیش کړ بلکې عائشہ چې ما په خپل نه بلکې حفصه رضی الله عنها تمه چې ورته وای چې ابو بکر صاحب زیودی ان خلق تس قران نشي او اولې بیا د بوکا د وجنا عمر ته وای چې فلسل بالناس نو حفصم دا مرګرتیا وکړه ځکه نبی صلی الله علیه وسلم لفظ د جمع ذکر کې چې نه کن لانتن تاسو دواړه دا چل شروع کړي ارګل چې نبی صلی الله علیه وسلم ته غصه شنه حفصه را عائشہ ته مړی ته هر ځای ما شرمایا ګران ځای ته مخ کې گئے ما كنت لصيب منك خيرا زنیم چستانه می شرط خیر لاندې کړي دا خو کې عادت یې کنه چې یو ځل نقصان تورسي نو بس مطلق انکارو کی د نعمت نه دا مطلب چې چره هغه نه وته خیر نه رسیدل خو په دې کې وته غوسه شو. حداب الحدیث انس وکانه تبع النبي صلی الله علیه وسلم وخدمه وصحبه ما انس د نبی سم په حالات ډیر خبر دی تبع معنی ګرځیده په هغه پسې خدمت ولا کړو لس کاله مرګرته او سره کړو نو دیوی چې ابو بکر زلانو دی تموس کو د نبی سم په بیماری کې هغه بیماری چې نبی سم پای کو وفات شوه دا مخکنی حدیث سره تتمه شو ارګل چې د ګول وشوا یوم الاثنين نو خلق په صفونو ولار دي په مانزه کې بازیدار صاحب د مانزه وخت ته لری کا نبی سلام پردہ د خپل حجره مانځ د بیت مخ کې صحن لګ غولو او بیا دروازه پای پردہ ایزان دا
نمونږ ته قتل او دی ولاړو گویا کہ د مخ مبارک شره هغه پانه د کتاب ده د سی خیستا او چمکدار او بیا مسکیشن او خوشاله شي از حق نبی زم بڑے خوشاله جزا سم رخصتې غم ګورم چې زما مرګري د دین قیام کوي او کنه ا د دین لوی شیخ الصلات بالجماعت دیګه په دې ځکه خوشاله شي مونږ چوکدل نو زموږ قصد او چې موږ اسنه چې په مانځ کې خطا شو دا ډېر خوشاله نه پرویت د نبی صلی الله علیه وسلم نګور دي صرف صفونه برابر کیو لیکن منزلانه شروع کړي ځکه هغه ته وکتل دا د کور دروازه لکه هغه دروازه او دې طرف ته مونږ کې دغه نخکاری د دي تا لیکن اور ابو بکر چې پوښ نه وګرځید په خپل پوند باندې د بار چې سخت اور سيزان ولی ګمانو کو چې نبی صلی الله علیه وسلم راوتون کې مانځه تکا لیکن هغه مونږ ته اشاره وکړه چې خپل مونږ تاسو پورا کړئ او پرده ویزان نکړه او په دغه ورځ باندې بیا وفات شو صلی الله علیه وسلم دا پرده هغه نه بیا راو نه تر اوسه پورې ابو الوادانسم لم يخرج النبي صلی الله علیه وسلم ثلاثا نام دا یو تتمنه نبی صلی الله علیه وسلم چې بیمار شو نه دی بیماری کې درې ورځې په ډېر سخت تیر شوې نو درې ورځې موږ ته نه راوته غار اقامت د مانځ شو ابو بکر مخکې شو صحابه پرې کې نبی صلی الله علیه وسلم قال بالحجاب قال ذا افعال امور راضی په حدیث کې معنی اوچت کا حجاب یا وینو حجاب فرفو اوچت کا نو ښکار شوم ته مخ د نبی صلی الله علیه وسلم نو موږ نه لیدل یو زید لیدو چې ډېر زیات خوشحالي راکون کی مونږ ته په نسبت د وجه د نبی صلی الله علیه وسلم کله چې مونږ ته ښکارش لیکن بیا نبی صلی الله علیه وسلم اشاره په یاد سره ابو بکر ته وکړه چې مخکې شه او نبی صلی الله علیه وسلم حجاب قطک فلم يقدر عليه نمون وسو نمون د بیا د نبی صلی الله علیه وسلم د لیدلو ژوندې حتی کې چې هغه وفات حتی مان دا بل روایتونه داغه د بیماری چې ما ولنه حدیث ته مروا ابو بکر والا نور سندونه مې ذکر کړی متابعات ها ادي کې بل مسله مستنبط کړي چې کله یو سړی د امام جم ته ولاړی دیو عذر دواجی ليلتين سمان نور صفونه دي ها لیکن یو تن د امام سره خي طرف ته ولاړ قریب د صف نه مخ کې ناصل خدای جائز نہیں ولیکن د علت د ضرورت دو جندا جائز دې کې رسول راځي ضرورت سو هغه داو چې د امام باندې د نبی سم आवाज خلکو ته نه رسید او خلکو دې لیدل نه ابو بکر زلان هو ذکر ودرې د سره قریب هغه قریب د आवाज اورید دا چې توزر راشي د صف نه مخکې د امام سره قریب ودرې شي دا بل واقعه هم دا د مرض موت سره متعلق ده عائشہ رضی اللہ عنہا وی امر کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر ته شکل کو تر مونږ کوي په مرض موت کې نا وکاو اوروي چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ځان نه ساسانتیا موږ د مرض چې نن خیمه لګ نوروت مکه تفصیلا تیر شي په خپل نه راوته بوتن او ایزان نیولې او پیر اخلی کی اور بسی چرول سن ابو بکر خلق ته امامت کا ابو بکر چې یو کته نه را رست کېده نبی صلی الله علیه وسلم ته اشاره وکړه ان کمان ته یت څنګه چیه امامت په ځای ولاړ او نبی صلی الله علیه وسلم کې ناست حذا ابي بکر لا جنبه تفسیر حدیث کې جا کسان راوس
او دا ابو بکر جنب سر ته کینا ودر دې خو نشو نو مونږ شروع کو هو ابو بکر چې موږ کو په مانزه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او خلق موږ کو په صلات ابي بکر اصحاب بس پدې کې دا چې موږ فاصل کې دغه یو دی ایو امام دی دوی امامان نه دي ځکه امام بخاری ته اشاره وکړه دی امام نه دی دی امام اړخ ته ولار دی لعلت لارد بادشاہ چایوي دا دوی امامان دی او خیر دی نه امام اصل کې ایو شو ابو بکر زنان امامت پرې خو دا اړخ ته د نبی سلام په امر سره ودرې د دې پاره چې د نبی आवाज خلکو ته ورسي आवाज د الله اکبر دغه نه تعبیر کړي په جمله اخیری کې چې والناس يصلون بصلاه ابي بکر دی نبی سلام نه لید ان دا आवाज اورید نو د ابو بکر نه چې کوم आवाज اورید نو دی اصل کې په هغه پسې اقتدا کوله بس